الله جل جلاله عظیم احسان دی چې رب ذوالجلال نن یو ځل بیا مونږ او تاسو د الله جل جلاله په دې پاک کور کې راجمع کو. رب ذوالجلال دې نننی دلته زمونږ د حاضری خپل عظیم بارگاہ کې په ډېر څه قبول او منظور کی. نننی درس فهمدین کورس کې 18 نمبر درس دی او د اعتکاف فضیلت باره کې د ټولو نه وړاندې اعتکاف یو واجب دی. یو انسان په ځان باندې نظر ومني چې زما دا فلانې کار وشي نو زه به دومره ورځې اعتکاف کوم. کله چې کار د وشو نو دا اعتکاف واجب دی. دویم نمبر اعتکاف دا سنت مؤکدہ علی الکفایہ دی. دا رمضان المبارک اخیری عشرہ کې اخیری 10 ورځې اعتکاف رمضان شریف کې دا سنت مؤکدہ دی. او دغه رنګه بل اعتکاف نفلی دی. کلم چې یو مومن مسلمان مسجد ترانه نوزی بغیر د روجینا او د نیت د اعتکاف وکړو تر کومه چې د مسجد کې دی د معتکف دی د په اعتکاف کې دی. کله چې مسجد نه بهر وته اعتکاف ختم شو. دا نفلی اعتکاف دی. او د اعتکاف نیت نویت سنت الاعتکاف. د اعتکاف فضیلت باره کې راځي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ فرمائی چې حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. د دوانو جانو سردار فرمائی کوم انسان چې د ایمان په حالت کې په اخلاص باندې اعتکاف وکړو رب ذوالجلال ورتا د اعتکاف په برکت باندې تمام گناہونه تیر شوي دا وت رب ذوالجلال معاف کړي. جامع الصغیر صفحه نمبر 516. دغه رنګه د اعتکاف فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام د اعتکاف د یوې ورځې فضیلت باره کې حضور مبارک فرمای من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله. چا چې یو ورځ د الله تعالی د رضا د پاره اعتکاف وکړو جعل الله بینه و بین النار. رب ذوالجلال د معتکف چې څوک اعتکاف ته ناست د او د جهنم ترمنځ 3 خنادق ابعد مما بین الخافقین. رب ذوالجلال د جهنم د اور او د معتکف ترمنځ یو ورځ اعتکاف په برکت باندې رب ذوالجلال د دریو خنادق عمره مسافت او فاصله او بعدواله پیدا کړي. او خافقین د مشرق او مغرب ترمنځ چې څومره فاصله ده څومره لريواله دي څومره مسافت ته دومره د یوي ورځې اعتکاف باندې رب ذوالجلال دا مومن مسلمان د جهنم نه لری کوي. اعتکاف فضیلت باره کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کوم انسان چې معتکف شي په رمضان المبارک کې رب ذوالجلال د په عملنامه کې د 2 حجونو او د 2 عمره اجر او ثواب لیکي. ځکه د رمضان المبارک په میاش کې د 10 ورځو د اعتکاف فضیلت باره کې حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نا یو قول منقول دی چې معتکف کلا یو کس اعتکاف تکینی رب ذوالجلال ورتا هر ورځ د دې اعتکاف په برکت باندې د یوې ورځې بدله کې رب ذوالجلال ورتا د قبول شوی اجر او ثواب دالی کی. رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لم د رمضان المبارک په دې بابرکت میاش کې د اعتکاف کولو توفیق را نصیب کی. او رب ذوالجلال دې پکې زمونږ د جمله ټول نیک اعمال خپل عظیم بارگاہ کې د خپل رضا د پاره په ډېر سو قبول او منظور کی.